بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سورة الانعام کے رد شرک و اثبات توحیدو اثبات توحید بارا ادلہ پیش کول پینزویش ادلہ عقلیہ او یو دلیل نقلی پیش کو پو واقع دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کرا چوگورا ابراہیم علیہ السلام قوم چاہا کوا کہ پرستمو اغید نیکانو بندگانو عبادتم کو ابراہیم علیہ السلام پا غی باندے رد کرے ہو یو داغی الہی ذکر کو پا غی باندے رد کو کہ نیکان بندگانی مددگاران نیول کستوری مددگاران نیول کنورس پمائی مددگاران نیول نو پا غی باندے ردو کو وزائی خلاصہ ذکر کئی چالا چه اللہ توفیق ورکی نو دلائل پیش کئی اللہ و دلائل خی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ دا زمانگا دلیلو ورکڑے منگا دیل ابراہیم علیہ السلام تا علا قومی بمقابلہ دا قوم ددکی نرفعو درجات من نشاء پورتکو منگا درجے چالا چیز منگا خوخشی ان ربک حکیم علیم یقینا رب استاد حکمت والا و پوا درجے منگا اچھتو نرفعو درجات من نشاء نکتو درجہ دی تو آئی چی بادشاہی و اقتداری و کرسائی بیا خود ابراہیم علیہ السلام دانوا حالانکہ داغ درجہ قرآن سر ثابت دا درجہ لو اعدادا چیز دین خدمتو کی سورہ چیز دین خدمت درنا اللہ واغست و رد شرک دیو که پدی درجہ اچھتی کی دا مقام و درجہ اچھتا دا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وباخ منگا دلتا اسحاق و یعقوب کلن ہدینا ہر یو لمنگا توفیق ور کڑے ہو ہر یو منکلا کڑے ہو ونوحا ہدینا من قبل و نوح علیہ السلام مضبوط کرے منگ بخوا دانا چی لارم و توقولا تقلار معلوم ہوا دانا چی مخی مشرک و معاذ اللہ بیا معاہد شو ہدایت پا مانا صبات و رکوالی ونوحا ہدینا من قبل نوح علیہ السلام مضبوط کرے منگ بخوا دا ابراہیم علیہ السلام نا مخ کی مطلب دا دے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ دا اولاد دنو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
دارنگے بدل ورکو منگا نیکانو لا نو بدل نیکانو لا دیده بدل ورکا مقام ولوچت کا دعاگانی وطکی سلام علی موسیٰ و حارون و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس او زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین طول نیکانونا و اسماعیل والیسع اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین او ټول غره کړیو منګه په مخلوقات د خپل زمانه هر یو پیغمبر هغه غره په خپل زمانه کې اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په ټول غره دا اتلس انبیاء علیهم السلام ذکر کړل ابراهیم علیہ السلام نواله تر لوط علیہ السلام پورې وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ټول غره کړیو منګه په مخلوقات باندې اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا جرر المجامع ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم د پلارانو دینا دا اولاد دینا او درونو دینا وجتبینا غره کړیو منګه دیو وَعَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مضبوط کړیو منګه دایلرا په لار طرف د لارې نیوي هدایت په معنا ثبات او د مضبوط والی ذالک هدى الله هدایت الله دې یادی به من یشاء من عباده مضبوطی به دې باندې توفیق ورکئی پدی باندے چالے چخوشی دے بندگانو دا اللہ نا ولو اشرکو او کدائی شرک کڑوے لحبطانو ما کانو یعملون برباد شوے بوے ددائینا چھ دائی عمل کو سمطلب شرک سر عمل برباد شی چھ او سڑے دے غن مزونا کئی نفلونا کئی رو جینوی و چھ شرک کئی نو دا غیس عمل قبول نے ټول عمل برباد دے دا تلس انبیاء ذکر کرل کہ دای شرک کرے نو عمل بے برباد شوے نو بلا کم کو جا دے ادے وای مشرک پسی مسکی گی کنا چې دا خپل عمل برباد دے نکی نموز اور بس کم زانه کیگی اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة دا کسان دی جو ورکړو موږ دای لرا کتاب علم د کتاب والحکم او پوا او نبوت او پیغمبري فیغفر بها اولئک کفر کی بدی باندې دا کسان فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین نو تاگی سراتی ارګړي موږ بدی باندې او قوم چنوائی پدے باندی منکر سمطلب کہ دا عربی و نمانی اللہ با عجمو کی خلق پیدا کی اغیی با انکار نگئی چنانچہ اللہ عجمو کی بیالوی لوی خلق پیدا کرل احادیث سورج را جمع کری عجم را جمع کری دی پاگئی شرعی چی لکرشوی دی عجمو لکری عرب اس لکی اولائک الذین هدى الله ډیر کم په عربو کې جګړې کې دا کار کړي اولائک الذین هدى الله دا کسان دي چې الله ول توفیق ورکړو فبهداه مقتدین په طریقه دی باندې روان شه نو څنګه چې غیرت د شرک کړو دغه څه کوا والله سالکم علیه اجرا وای پیغمبرانو غواړم تاسو نه په دې باندې ساجر ان هو الا ذکر للعالمین او دا ویلوی قل سالکم علیه اجرا اشاره دیتا چې دا انبیاء په لار ځي تکلیف برازي استاد ایت ستما دا
که تمه د الله نه الله بدله درکوي دی نه څه مه غواړه. قل لا اسألکم علیه اجرا، وایا نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه اجر. ان هو الا ذکرى للعالمین، نه دا بیان مگر پند د پاره د مخلوقات.